کرائم کنٹرول نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رزینہ خان. آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کنٹرول نیوز HD. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں. جی ہاں ناظرین، چیئرمین ریاض خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا غریب ملازمین کو 5 اکتوبر کو بھی تنخواہ نہ ملی تو احتجاج کریں گے، کیونکہ WSSP کے ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹنڈے پڑ گئے. بر وقت تنخواہ نہ ملنے کی وجہ WSSP محکمہ افسران کی شاخ خرچیوں نے محکمہ حاضہ کی دیوالیہ نکال لیا. کرائم رپورٹر اردو HD نیوز محمد سلیم خان، پشاور. زمون دا ملازمین دا په دې ټولو محکمو کې د ټولو نه غریب ملازمین دي او د WSSP افسران چې کوم دي چې کوم لکونه روپۍ تنخواهګانې لري د دې د غلطې پالیسۍ د وجې نه زمون تنخواه چې کوم دا زمون ملازمینو ته تر اوسه پورې نه ده میلاو شوي. لیټ شي نو سړی وایي چې زه یاره پیسې نشته دی او هغې د وجې تنخواه لیټ شوه، پیسې هم شته دی او د هغې باوجود د افسرانو د وجې نه تنخواه نن 5 تاریخ دی او اوسه پورې تنخواه نه ده میلاو شوي. نو زه وزیر بلدیات ته او وزیر اعلی صاحب ته دا اپیل کوم چې د WSSP څومره افسران دي دا دې په دې خبره باندې سختۍ سره ورته هدایات وکړي چې هر میاشتې په 1 تاریخ باندې زمونږ د غریب ملازمینو له تنخواه ورکوي. د هغې وجه دا ده چې کله 1 تاریخ باندې دې د تنخواه میلو نشي، یو خو زمونږ دا ملازمین ټوله میاشت چې کوم دي په قرضو باندې سوداګانې دکاندارانو نه علي او د 1 تاریخ ته نظري چې 1 تاریخ به راځي دا به تنخواه علي او موږ له به پیسې راکوي، خو چې په 1 باندې دې تنخواه ورنه کړي هغې به هلته سودا بنده کړي. نو زمونږ د ملازمینو د 1 نه پس چې کوم دی د هغې په کورونو کې ډېر بد حال شروع شي، د هغې بچي نه هري او هغې ته روټۍ هم نه ملایي. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کرائم کنٹرول اردو نیوز HD. اللہ حافظ.